على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورلا سوا سلور سلوختم نمبر حدیث شریف ہے 1444 نمبر حدیث. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت زمونگا د مومنانو مسلمانانو مور بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے مور بی بی نے دی اللہ تعالی راضی شي اللہ تعالی دی د خپل ځان ناراضی کی زما واستاو د ټول امت د روحانی اولاد د طرف نه دی مور بی بی الله پاک بهترینی بدلی ول. قالت ویلی دی مور بی بی فرمائی كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم با الله تعالی ذکر هر وخت کول. رسول الله صلى الله عليه وسلم با الله تعالی ذکر هر وخت کول. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. حدیث شریف نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل مبارک واضح شو چې هر وخت به د الله تعالی ذکر کولو هر وخت. او د دې گواهی مور بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ورکړي هر وخت به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی ذکر کولو. دلته یو سوال پیدا کی چې هر حالت هر وخت کې خو د قضای حاجت وختونه راځي وړو کې او د اسماته لوی او د اسماته د بیبي سره د میلاپ او د جما حالت هم پکې راځي او دې حالت کې خو ذکر جایز نه دی. بیا څنګه د رښتینی د صدیق لور رښتینی صدیقہ رضی اللہ عنہا دا خبره کوي زمونږ په میاندو کې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لور دا رښتینی لور یې رښتینی نو دا خبره کوي چې هر حالت کې به د الله تعالی ذکر کول او دا سو حالتونه خدا سدي چې دې کې د الله تعالی ذکر ناجایز دی الله تعالی ذکر کول جایز نه دی. جواب دا دی عالمان علماء کرام د دې حدیث دا مطلب بیانوي موږ مخکې ویلو ذکر په دوه قسمه دی. ذکر په دوه قسمه دی یو ذکر لسانی دی د جبه ذکر او یو ذکر قلبی دی فضل کې الله تعالی یاد ساتل. نو د دې حدیث مطلب دا دی کوم چې مور بی بی فرمایي چې همیشه به ذکر کولو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلب مبارک زړه مبارک به همیشه د الله تعالی په یاد کې مشغول او یعنی دینه مراد همیشه ذکر قلبی کې به مشغول. ذکر قلبی ته مراد دی د زړه ذکر همیشه به ورته د الله تعالی خیال او فضل کې الله تعالی به ورته یاد. الله دې دا مقام مونږ ته نصیب کړي چې هر وخت مونږ او تاسو ته الله تعالی د الله تعالی لوی د الله تعالی طاقت کبریایی د الله زور د الله رحم دا مونږ ته یاد بیا ډیره د سکون زندگی وی ټول وخت الله ذکر کې او عبادت کې تیریږي. حافظ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې دې خبرې ته اشاره کړې ده کان النبی صلی الله علیه وسلم اکمل الخلق ذکر الله عز وجل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په ذکر کې د ټول مخلوق نه زیات کامل وو بل کان کلامه كله فی ذکر الله وما والاه وکان امره ونهيه وتشریعه للامه الى اخره. بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر کلام د الله ذکر سبحان الله. نبی علیہ السلام بچ کما غف دخلین وستو ابو بسو د الله ذکر مو او پاک اخلا وکن ماشاء الله سبحان رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پاک زبانو کنه پاک اخلا او چې کوم ټکی به ویلو الډی به الله تعالی ذکر ماشاء الله
الله دې زمونږ خلیم پاتې دی اوسنی وخت کې نه دی د اوسنی وخت کې ځان تم پام وي یعنی شعوري طور باندې غیر شعوري طور باندې مونږ ښه نه ښه منځګزار دینداره خلک چې حسابېږو د زبان په ډېرو لویو لویو ګناهونو کې اخته یو د ژبې په ډېرو لویو سترو ګناهونو کې اخته یو د چا ځان ته پام شته او د چا نشته دا اوس مونږ د خدای د یارې مونځ کوو یو مقتدی دی راغلی او زه د هغه لږ صفات بیانوم ستاسو په وړاندې چې صاحبانو فلانې مقتدی نه دی ډېر ښه سړی دی زړه نه مې وویل چې ډېر ښه سړی دی او هغه جومات کې دا کار کوي او د مشرانو قدر کوي بس ما بلا خبره پوره کړې نه چې تاسو به څه پیژنئ استاد جی دې ته غیبت وایي نه په ښه باندې هم نه دی په ښه څوک نشي یادولی په مجلس یعنې زه ځان ته پام او دوه کسه جنګول د جنګ نیت مې ورته ویو که نه خو خبرې مې داسې چې هغه سوده د دوه دسي د جنګولو چې چغلي ورته وایي دې د وجې نه د قبر عذاب کېږي زبان به د اوري زبان به د مار خولۍ په خپله به سړي له ټکونه ورکړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ چې د کم پیغمبر کلمه ویلې ده د کم پیغمبر امتیان یو په کم پیغمبر باندې ایمان راوړی دی ماشاءالله دا یاره خبره د الله تعالی ذکر یا دې سره متعلق باندې به مشتمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت د یو خبرې نه معنا کوي که امت د یو خبرې حکم کوي د الله تعالی اسماء د الله تعالی صفات د هغه احکام د هغه کارونه د هغه وعده وعید دا ټول ذکر دی او د الله تعالی په نعمتونو باندې ثنا حمد تسبیح تمجید د الله تعالی ذکر دی الله تعالی نه دعا غوښتل سوال کول دا ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته د عمل ترغیب ورکړي دا ذکر دی امت له یو ګنا نه ویر ورکړي دا ذکر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوت او خاموشي دغه وخت کې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځل کې الله یاد یعنی د مور بیبي د حدیث مقصد دا دی چې دا کوم بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر حالت کې تر دې پورې چې په اوده باندې به هم د زړه د الله ذکر کول سبحان الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایي وې زما سترګې خو د خوب په وخت کې ودی شي وزله مې سي بیداری او ما ته وګونی ومونږه اپوټا کار شوی سترګې مې ویخي او بیا هم زړه سره داسې غافله دی ګینه وای دا سو خبره شو پسو پکې پوي شو ځا ثواب لناس شکر دی او هر حالت کې زمونږ د غیلوی نه لوی عالم راشي زبردست خبرې وي نو سترګې هم سوي ویخي وی غړيږي ولې زړه براله سو ویخي او د نبی له صلوات والسلام په دودو په حالت کې سترګې پټي وي سترګې به ودی وي او زړه به سو زړه به بیدارو مور بیبي د اشتیا ویلي که تاسو دا اول نه خبره ته پوره پام وکنه بیا وری خیر دی نبی علیہ السلام په هر حالت کې د الله ذکر کړي الله بنه هیرو او الله د هیرولو دی کله سړی الله هیر کو مړه د خود ځان په هم نه پويږي نو بیا او چې کله الله یادي ما تاسو تمخ کې ویلي دي بیا وایو یادو خبرې کنه مارغه چې الله یادول پری دي څه چل کیږي شکوړه کیږي سر خوري مې چې د الله یاد پری دي جال کې ګیریږي پکوړه کیږي ونه چې د الله یاد پری دي زندگی بیلیو چیږي او بو چې د الله یاد پری دي خاکیږي ډنډ کیږي دا ټول مونږ ویلو کړ بندا انسان چې الله هیر کی بیا څه چل کیږي بیا ګناه کیږي او ګناه د انسانیت مرګ دی خو په دې پوي ولې مرګ دی ګناه کول سره چې زما کوم قبر دی هغه کې یو د جهنم تور ببر وخت دی په لړم پیدا شو او چې دو ګناهونه او ګناهونه زمونږ ډیر دي کله نو مطلب دا دی چې زکم قبر ته ور روانې ماغه به آلریډي د مخ کې نه د لړمانانو ډیپو ځان له جوړ کړي دي او مایوس نه شي
ټنګ ډبلې وګورځو چې هو تا خو بس ما دومره ګناهونه کړي دي چې زه خو په ټول جهان کې د ټول نه زیات ګناهګار یم راشه بس نوره مو که نه توبه یو داسې څیز مونږ له الله راکړی دی روحاني رګمال او روحاني صابون چې په دې باندې کم ټایم کې یو کس ولامبل یعنی ویل چې یا الله زما په کړو ګناهون توبه اول الله پاک قبر جارو کې لړم عمل نامه کې چې کومې تورې او خیرنې پاڼې وي اول الله تک سپینې کی پزمکه باندې کم ځای کې ګناه کړي د ازمکې نه هیر کی کوم پیریانو مخ کې ګناه کړي د پیریانو نه هیر کی کوم آلاتو کې محفوظ شوی د آلاتو نه سکی محو کی ډیلیټ کی لری کی ریموو کی او پکم لاسونو خپو ګناه شوی دا د لاسونو خپې هم سبا گواہی ورکړي سورۃ یاسین ویلې دي کنه د دې لاسونو خپو نه الله هیر کی دا سه الله پاک مهربان ذات گویا نبی علیہ السلام فرمایي چې رښتینی توبه وستا وې دې دا سه پاک شو لکه چې د مور اوس پیدا لکه چې د ګناړو د سره کړی نه دا ژوند څومره قیمتي دی چې سړی ورکې د ندامت او د پیمانتیا اظهار الله ته او د توبې ایستلو دپاره څه خاص وخت څه خاص حالت هم ضروري نه دی چې ګینې خامخا به بیت الله شریف لازم او غلاف به نیسم او داس کې به م پاکې جامې به مې اچولې احرام به مې تو کړی نه که په بیا داسې حالت کې مې د زنا په غسل کې د توبه ویست الله توبه قبل سبحان الله د رحمت غېږې په لو کړی د وی را په خلاص الله پاک بنده ته وی را په خلاص بس او چې رښتینی توبه وباسي نبی له سلام فرمایي د الله تعالی دوست جوړ شو دوست په ګناه دشمنه سره تبړی والي او په توبه باندې دومره لوی رفتار یو کو دومره لوی رفتار یو کس په سونو کاله چې نفلی عبادتو کې والله ته څومره نږدې کیږي رښتینی توبهګار چې زناکار او بدکار او شرابي او جوارګر او لوپر او ګډوډي او راغون شي دا سیدا وزر ځان سره راغون دي کې مات شي په زړه کې چې دا مې څه کړي دي او دله په خوله ویلم نی چې الله ما معاف کا د زړه نه چې دا کومه خبره ده اوس بخلي ته راځي یا الله اللهم اغفر لي ما معاف کا دا ټکي لا خلیل هم نه راغلی چې دا عرش ته رسیدلې والله پاک د خپل دوست جوړ مایوس نشو خو خبره دا ده چې کله الله هیر شي نو د انسان نه به ګناه کیږي ګناه مرګ او چې دته کله الله یادي درې ټکي یاد کو ځان سره دا به مخکې عالمانو خپلو کشرانو ته ښول الله معي الله امامي الله ينظر الي الله ما سره دی الله زما مخې ته دی الله ما ته ګوري نه ګوري تاسو وایي ګوري څنګه ګوري داسې ګوري استاد جی چې زمونږ ظاهر خو سکے چې زمونږ زړه کې کم خیالات دي والله هغه ورته معلوم نه دي معلوم لږ مخکې یو قدم والی زما زړه ته کم خیال اوس ګنټه پس را روان دی لازم دا خیال نه خبر نیمه قسم دی الله دا غي نم خبر نه بهشک نو الله ما سره دی الله ما ته ګوري الله زما مخې ده دی علامہ سہیل تستری رحمت الله علیه دا یو ډېر د اوچته پای ولی د الله دوست بزرگ سړی او عالم تیر شوی دی د حدیث لوی ستر عالم د ماما په پرورش کې ماما تهجد لپاسې دو د مور سره پاسې دو تاسو خیالي کنه مشر سکی کشرم کوي موږ سره کشران په صف کې ودرېږي موږ د لومبه نه عادت ولا غلط ورکړي اول کې د شیخ الحدیث صاحب کوم خبره فرمایله د فضائل اعمال کې اول کې په دغه کې گزاري کو چې مړه وړو کې دي او جمعه 8 دن زندگی جمعه سم زر راځي او دا سمیاشم زر راځي چې ګوري بیا پښنو بریت وي بیا په 70 ویلور اوس بس کې اوس کو چوکا دغه شو چشوا اچ کله کچوا او سوا دا چوکا شنوا متاوه چې کوم پای بوزي کسره بیخ لرا ولی هم راځي او اوس بچي اغنیخ شوی دي کنه دي چوکا شوی دي کنه دي شو ویل شو ورته لږ ور سره تندې ورانو لشو گزار کوي او وی کا گزارو نه بل او مې تدری واقعات ویل الله دې کی چې خطا یو غلط په پلار گزار کوي د مرګ گزار په کوي په مور گزار کوي د مرګ گزار په کوي دې ته نه ګوري چې د سر سپین دی د وجود کمزور دی مړکې کې د جهان نه خواړي دا څه خراب شي دی اولادونه لہذا په بچپن کې داغي خیر خبره خستل پکارو نو ماما سره تهجد لپاسې دو چې وې کته چې دا ماشوم خو الله داسې مرزادین نیک دی زینی داسې سي
د جمعات کې زمانه زری کنه الکانی واړه واړه یا زلمی ګوټی شوی وي او داسې په وخت راځي او داسو کې په قلار کینی داسې ولا داسې مشران هم نه کوي زه ورته پسې کوم د اذان نه مخکې راشي او ځان ته زیږې سم کی رحل ځان ته کیږي سپاره وي سبق وي اذان نه مخکې راځي داسې زم خدای پته نه لګي د باندې د چا سورې دی چته د نیکه سورې دی د والدې سورې دی د پلار سورې دی چې د او ځینې داسې دي چې پلاران د جمعات مخ نه ګوري او بچي داسې نیکان د الله قدرتونه دي د الله قدرتونه دي دا چې هغه کته چې دا ماشوم خو ما سره تهجد لرا پاسي او د هو د تهجد عمر نه دی نو راشه سه تربيت کوي تربيت د ماشوم کوي او دغه تربيت ته مونږ په لوی اسټه محتاج یو ګوي د بال بچدار یو په یو خبره ماته استکړه دا یاد به ساتي او هیروي به نه وی کوي امت ته مونږ لوی یو ګیره کې سپینو لګید اولادونم دي د خودو خاوندان دي او بال بچدار دي او ځینی ورکی نکونه دي او غور نکونه دي او د دین د یو بنیادی مسلې ته پوښتنه وکي چې ورته ایمان ستوي حق پک چې ورته لګه کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله یو شان لوي کنه نو په لوی اسټه موږ د دې د ماشومان ته چې کوم خبره په خوانو خولي دغه ته محتاج یو سم ځان محتاج وګڼو کار بسم شي او کوم دغه شان ټول عمر قبر کې تیرو ما ماشوم توپ می خواري نه کړی استاد داسې ماحول مونږ ته چرتاو یو سنو بچو ته چي دي داسې دعاګانې او کلمې مونږ ته چا خولي او مونږ ملامت کوي چې هغه وخت کې مليانو خواري نه کول خدا اوس چې کینو دي ته خو کې نه کنه سبلا والے ما پټه خوراوالم یار جی جمع مدرانه ده نو دا کنزل چې کې غوډکشنره کې ني داسې فاش او پاک وي دا دوکې دي د شیطان وسوسې دي نه روزو ګینه نقصان سره مخامخ کوي ورته وی بچي دا سکارو کا تا ته یو ټکی خیمدا یاد کا وی خماما اللهم عیدا ټکی یادو اللهم سره دې دا یادو میاش بعد ته تاسو کو بچي دل راشه ریا ما تا ته یو ټکی خولو کا یاد دي شي یو میاش مخکی یا واه ما ته څنګه ته تیر کا اللهم عی میاش بعد ورته ټکی سو یاد تاسو نه دغه د جمعات نه بهر تاسو کوم د نه بټول هيري چې دا صبر بیان شو ټول وسی استاد زموږ ذهن کې نه کینې نو موږ ډېر ورته خواري کوو نه کینې هغه نه میاش بعد تاسو کو ورته یاد دې دویم ټکی ولا ورکو الله ينظر الیا الله ما تګوري په دویم میاشته بیا تاسو کو دواړه ټکی ورته یاد زوړه مو سبقي مو منزل بیا ولا دریم ټکی ورکو الله امامي الله زما مخه ته دې درې وړ تاسو په یو مجلس کې یادول شي الله ما سره دې الله ما تګوري الله زما مخه ته دې یاره چې دا ټکی چاته یاد دي ته دلته از مریض لور کا د ګنا نشي کوله قرآن مجید ویلي دی وی دا ګنا د بندنه دغه وخت کېږي چې کله د جاهل شي غافل شي یعنی خدای ته هیر شي او چې خدای کله یاد کنا فضل کې الله یادول شي هر وخت الله لوی استهزار موږ او تاسو ته الله پاک به موږ او تاسو د ګنا نه بچ کړي ان شاء الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین